خلکو نو زه به نه لیونی کېږم چې نوم یې په کندو کې نه ځای کېږي. دومره غټ نوم او د دې زمان سند د جوړېدو سره یو واویلا شوه چې جی نیم په نیمه قیمتونه کم دي او غټ غټ ډسکاونټونه دي او هغې نه نن پرده اوچته شوه. د ډیپټي کمشنر نوخار سخت احکاماتو باندې د ضلعي انتظامیې ټیم تللی دی او هلته کې چاپه والې ده. د نورو څیزونو به څه وایو چې هغه د کساب کم دکانو پکې نو هغه یې سیل کو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، دیم تفهیم. ګرانو کتونکو، په نوخار کې د ضلعي انتظامیې او د دکاندارانو، مارکیټونو مالکانو، د سوپر مارکټ سټورونو، د قصابانو، بیکریانو ترمنځ پټپټونې دی. د نوخار مشهور او د ډسکاونټ په نوم باندې خلکو سره کلواړ کولو والا زمان سنز، هغوی باندې د ضلعي انتظامیې چاپه پرېوتې ده او 13 ورځو نه د دې باره کې شکایات را روانو او د خلکو د طرف نه دا وینا وه چې دلته کې د بظاهره دی خو وایي چې موږ ډسکاونټ ورکوو، خو هغه ډسکاونټ په اړ کې د دې روژې په مقدسه میاشت کې د خلکو د لوټلو دنده هغه جاري وه. د غوښې چې یو عام شیز دی او د عام سوپر سټور شیز دی، د خوراک شیز دی، په دې کې د ډبل قیمتونو د هغې اندازه وه. ډیپټي کمشنر نوخار ټیم هغه زمان سنز ته تللی دی او په زمان سنز کې ښه پوره تفصیلي معاینه کړې ده د خلکو د شکایاتو تر مخه. او زمان سنز کې چې کوم د قصاب دکانو، دی ورته بیف شاپ وایي که نه، نو دا د قصاب دکانه هغې کې غوښه د سرکاري نرخ نه ډېره ګرانه خرڅېده او غوښه هم څه خاص غوښه نه وه، همدغه عام غوښه، بلکې موږ به دا ووایو د بازار نه کمزورې غوښه. بیا ضلعي انتظامیې د زمان سنز خلاف کاروایی کړې ده. بیف شاپ هغه یې پکې سیل کړی دی او د زمان سنز خلاف کاروایی کولو دپاره مراسله تاڼې ته لیږلې ده، ایف آی آر درج کولو دپاره د هغې خلاف به مقدمه درج کیږي. د ډیپټي کمشنر نوخار د طرف نه ډېر سخت احکامات دي او 7 نه زیات ټیمونه دې ټایم کې په نوخار کې مختلفو بازارونو کې هغې کې ګرځي. چاپې وایي پکې مجسټریټان دي او اسسټنټ کمشنران، بلکې ټیمې حدودو کې چې هغوی ګوري او هغوی ته هدایات دي چې د بازارونو معاینې، د صفایانو د دې خیال وساتئ. نو د پبونه والي تر جانګیري نظامپوره پورې او اکبرپوره پورې او رسالپوره پورې مختلفو بازارونو کې دی ګرځي او په موقع باندې په دکانداران هغه یې نیولي دي د نرخنامو نه زیاتو ریټونو باندې غوښې او نورې سوداګانې خرڅولو باندې د خاص کر د قصابانو دکانونه هغه سیل کړي دي او ایف آی آر یې پرې درج شوي دي، جیلونو ته لیږلی شوي دي، جرمانې ترې اخیستې شوي دي او د ټیمونو دا کارویانې تر اوسه پورې جاري دي او دې کې تسلسل دی. زمونږ دا نمبر یې په سکرین باندې ورکوو. دا د ډیپټي کمشنر نوخار د طرف نه خلکو ته دا نمبر ورکړی شوي دي چې تاسو بازار کې ګرځئ نو سودا لئ، تاسو د ګرانه سودا میلاویږي نو د ډیپټي کمشنر دفتر ته فون کوئ او ضرور به دغه دکان خلاف کاروایی کیږي او هغه نه به جرمانه هم اخیستی شي، جیل ته به هم لیږلی شي. مونږ ګورو جي د روژې د مقدسه میاشت کې دا ګران فروشان او دا مسلمانان په نوم مسلمانان دي چې یو طرف ته د دنیا چې کوم کافر ملکونه یي، کفري ملکونه دي، نو هغوی ډسکاونټ یې ورکوي، هغوی ریټونه هم کموي، ښه نه ښه څیزه دغه ځای مسلمانانو ته ورکوي تر دې پورې چې په هندوستان کې ورته سهولیات میلاویږي. او دلته زمونږ د اسلام په نوم باندې جوړ شوی ملک دی چې دې کې د خلکو نه سرمن ویسته په دې روژه کې ناقص نه ناقص شیز هغه په ډبل قیمت باندې میلاویږي. نن وختي ما ته پبو نه چا ټیلیفون وکړو چې پبو کې د قصابانو هغه سلسله مکه شانتي جاری ده او حکومت نه جرماني واخیستي او هغوی بیا هم ریټونه نه کموي او ریټونه زیات کړي دي او سیز هم صحیح نه ورکوي. نو دغه سلسله صرف د قصاب دکانه پورې نه ده، د پیو په دکانونو کې ملاوټ شیزونه ملاوټي پی ناقصه پی ملاویږي. په جنرل سټورونو کې کو ګورې نو د تیلو نه والې تر دالونو
غوړو پورې ملاوټي شیزونه ملاویږي. مونږ به دا مطالبه وکړو ډیپټي کمشنر نوخار نه چې په بو کې کاروایی شوې ده خو پوره نه ده، دې کاروایی کې دې کې مزید کاروایی وکړي او د روزمره په بنیاد باندې دې دا غځې چې کوم ټیمونه دي هغوی ته د هدایات جاري کړي چې دا د دوکانونو ته ځي او هلته کې چاپې وي. بله دې سره چې کوم مقامي نور ادارې دي هغوی ته د دا اختیارات ورکړي چې د دې چیک اینډ بیلنس ساتي. زه نن خبره ما په دې زمان سنس باندې ځکه کوله چې د خلکو دا خیال دی چې دا مضبوط خلک دي، د دې خلاف کاروایی نه کیږي، کاروایی کیږي او حکومت هم په دې باندې کاروایی کوي. نن چې څنګه وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د پیښور ښار کې صدر کې ګرځېدو، نو پکار دا دی چې زمونږ دا وزیران منیګان ام پی ایګان دا هم په مختلفو علاقو کې بازارونو کې د کې وګرځي او ځان سره پولیس، ځان سره اسسټنټ کمشنران دا ټول وګرځي. دې ته دې نه ګوري چې ما نه به خلک خفه شي، دې ته دې ګوري چې دې سره د نوخار 25 لکه نوخاریان د هغوی امور تړلي دي. بازار کې به څومره دوکانونه وي، په ټول بازار کې به ستا زر دوکانونه ني او همدغې سره عام طبقه چې کومه دغه لکونو کې ده. نو زه ام این ایز ام پی ایس ته وایم چې څنګه ستاسو وزیر اعلی نن په دې نوخار کې په پیښور کې راوتی و او دې پیښور بازارونو کې ګرځېدلی دی، صدر کې باقاعده په بازار کې ګرځېدلی دی. نو داسې دی لم پکار دا دي چې دا صرف اسسټنټ کمشنر او مجسټریټ دی ته نه پرېږدي. اصل مشري چې ده نو هغه زما ام این ای ام پی ای ته ده. ام این ای ام پی ای له پکار دا دي چې ښه بھرپور طریقې سره دې کې مهم وچلی او آګاهي مهم د خلکو ته د لږ غیرت وخېږئ چې دا ستاسو مسلمانۍ میاشت ته یو میاشت ګزاره وکړئ. نو دا روجا او اختر دا د خلکو دپاره په دې ملک کې اسان کړي او هغوی ته سهولیات ورکړي.